د 400 د ترنم تاڼۍ په حدودو کې څلور کلن ویس نومې ماشوم 14 ورځې وړاندې روغ شوی و چې نن یې جسد د کور سره نږدې ولینه را پیدا شو. د ده پلار عبید وایي چې د دوی د هېڅ چا سره هېڅ دښمني نشته، خو ماشوم زوی یې مړ شوی دی. دا خو چې موږ دغه ورځ نه چې کوم دی بس هغه خپل تګو دغو دغه شروع کړی او اني ټایم چې کوم دی موږ پولیس سره رابطه کې وو. پیغام د نظریات ته مو سره ماته چې څو لکه کال وکړو دوی ته لکه اسپتال پور راشم او تی خیر ټول ولته وو کې لکه هغه شوی دی. خو د ترنم تاڼۍ پولیس وایي چې د ماشوم مړی د اوبو ترلاسه شوی دی، خو ډاکټرانو پرې د هېڅ قسمه جنسي تېرو رپورټ نه دی ورکړی. قرآن باندې لاس کې طلاق او دغه نخوزیات نشته چې قرآن دی موږ په قرآن باور نه کوي دوانه کو بیا خو زمونږ ایمان کې فرق دی کنه. نو هغه څه مسله نه وه، بس دا د الله دغه خو الله ته علم دی. په ټول نهرونو ګرځېدلي دي، هېڅ قسمه داسې څه پیشت پکې نه شوي چونکې نن اوبه را زیاتې شوي دي. کېدای شي دی چې د پل ملک نښتې او د هغې بو په زیاتو په وجه باندې بهر و. دې کې څه ملزمانو څه خبره نشته. خو پولیس دا ونه ویل چې ګینې 3 ورځې وړاندې په وله کې اوبه خوشې شوې وې، نو باقي 11 ورځې ماشوم د چا په ولقه کې و. خو د کلي کروندګر وایي چې د کمې ولې نه چې ماشوم برآمد شوی د ماشوم مړی د اوبو نه ترلاسه شوی ماشوم یې نه دی لیدلی او ولې کې اوبه خو 3 ورځې مخکې خوشې شوي دي. دا خو دغه دلته ځناور ګرځي ګیدړان میلوګان خنزیران سپي دومره ګرځي چې تاسو ته پته چې دا 14-15 ورځې په دې اوبو کې پروت و. د ده به صرف په ډوکې ښکارېده. دا خو کچه ماشوم و کچه غوښه وه. دا خو به ترمې تلې وه. دا چې دې پټي ته دا خو دم راغلی ما دا زما د ملګري پټي دی. موږ روزانه دلته دغه ګروند دی دغه کې کرکټ کېږي په دې ولې خوا سره د دنیا خلک ناسې نه اوبه پکې نه سره ګوټ نه وي ګوټه. په 400 کې د ماشومانو د وژنې پیښه نوې خبره نه ده، بلکې په کال 2022 کې په 11 جنوري 2.5 کلنه مریم نومې ماشومه وژل شوې وه چې بیا وروسته پکې د هغې پلار ملزم ګڼل شو. په دې پیښه کې اوبه خوشې شوې وې، نو باقي 11 ورځې ماشوم د چا په ولقه کې و. خو د کلي کروندګر وایي چې د کمې ولې نه چې ماشوم برآمد شوی نو دوی په دې پولو